ودرېږه. هله ماما خدا چې ته دلته ناست دی هغه ته څه دي ویې یرولما. کښېنه مه یېرېږه. زه خو تا پېژنم. هله ماما ولې زه څوک یم؟ ته طوطي ګلې. تا له خو زما نوم درځي او ته مې ونه پېژندې. ته څوک یې؟ پیریان ماماګان. هله بیبي دا کوم ځای ته راغلو؟ دا خو سمې دښتې دي. او کنه بچي الله دې پکې خیر واچي. پروکه راخطا شوي یو او دا تش ځنګل ته راغلي یو. دوا کوه چې یو کور راته میلو شي چې وردن نه شو. ګینځه خو ورته باقي راپروزم. بیبي زه درته وایم چې پاخم کورونی او کچم کورونی ته ما له کچه کورونو پسې یا بچي خبره خو دې ټیک ده خو ګوره څونه خوند چې په کچو کورونو کې که نه هغو نه پخو کورونو کې نه یو زارېږه د کچو کورونو نه. مې بیبي ځکه خو زه په خاورین ګیلاس کې وبس کمه څومره خوند چې په خاورین ګیلاس کې وي که نه دا نه د شیشې په ګیلاس کې نه وي. دا خبره دې ټیک ده نو دغه حساب د کچو کورونو خوند ډېرې او د پخو کورونو خوندونه نه وي. هله بیبي د هلک راخطا یې دنه به تپوس وکړو. او دا خبره مې ټیک ده. راځه زه ته کوم راځه نو څه به وایو ورته؟ بس د کور تپوس به کېږو که نه. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ملګري موږ دلته راغلي یو که نه میلمانه یو. دا ځای راته معلوم هم نه دی. د بیبي نه تپوس وکړه. یا بچې دلته په لومبي ځل راغلي یو که نه دا هر څه راته چې نوې نوې ښکاري نو موږ وایو داسې کچه کور به نه وي د کرۍ لپاره موږ به پکې اوسېږو څونه کرۍ وي ورکوو به وله 2 روپیا به زیاتې ورکوو خیر دی. دلته کې خو کرۍ کورونه نشته دلته کې خالي کور شته. ها خالي کور شته او خالي کور شته. ملګري بس موږ به له بوځه که نه نو بس یو 2 کمرې دي یو کې سامان دی بل چا دی او یو کمره خالی ده. موږ په کوډګۍ کې وخت تېرولی شو خیر دی مو بیبي یو صرف او صحیح ده. راځه صحیح ده راځئ جلدو خیم. زه راځه. الله دې خوشحاله کړه زه مخکې شله. ماشاءالله ډېر ښکلي کور دی ښه بیبي. دا کور دی تروی دا یو ګوټه پکې خالی ده 2 ګټونه هم پکې دي که نور څه پکار یې مخامخ زمونږ کور دی. نه خدای دې خوشحاله کړه ډېره مهرباني. بس بیبي 2 کټه ډېر شي دي موږ نور څه کوو. داسې کار دی که نه تعلیم والا خو ورته نشته. نشته ورته. ها زه الله دې خوشحاله کړه بچي څه وي راوي که نه زه به په خپلې درځم دغه کور هم دی که نه دغه کور دی زمونږ. زه صحیح ده او دغه کوټې ته خو تاله ده بس دغلته موږ څه کوو بیبي زموږ دا یو کوټه ډېره ده بس صحیح ده الله دې خوشحاله کړه. بس د کرۍ خبره ورسره وکړه که نه که پلار دی که ورور دی اورې څونه کرۍ ویې درکړو بس صحیح ده. صحیح ده ترورې تاسو د کرۍ غم مه کوئ او زه هم چې تاسو د چا بندوبسته کوم. نه بچي دا تکلیف مه کوې موږ خیر دی لږ د مشو ځان په خپل هر څه کوو او کرۍ خو به خامخا تپوس ته کوي. او خیر دی که ما له یو پیالې چای پخې نو ښه ده ځه. بیبي د دې د چای ډېره ښکلي که نه غواګانې وه که نه خلکو که نه مېلمه مه تنګ او که نه بچي ته څه کوې زه د چا غم کوم صحیح ده. ښه ځه الله دې خوشحاله کړه زه ورشه ده سلام علیکم. بس لا راغلی نه یو بیا ورته یو پیالې چای راله سمه کړه. مړی بیبي میلمانه یو نو ولې چې میلمانه یو بده خبره ده. بیبي د دې خلکو زړونه ډېر غټ دي ښه او که نه ما ورته یو پیاله یاده کړه پوره ترماس په راوړي. زه راځه مشروطه بس دا خبرې مه کوه راځه چې دمه شو. بیبي داسې کار وکړو که نه دې نه به یو کټ بار تو باسو ښه. یا بچې دلته واچو چې لږ دمه شو که نه. بیبي نو بار دمه کېږو که نه چې رڼا ته کښېنو. بالښتونه هغه زه درته راغلم. بیبي بچې هله شابه ډېر زیات ستړي شو که نه نو. یا بچې زما خو خپې ماتې شوې. مې بیبي بس ډېرې خبرې سره یو تا وی چې د خیره کچه کور راته میلو شي بیا به د مدرسې غم کوو انشاءالله. بچې دا خو ما ویلو انشاءالله وخت راغلی دا چل وکړه که نه د خزانې دا جن روباسه چې بس د جومات خبره ورسره کومه د خیر سره او که نه انشاءالله د خیره. بس بیبي زه ورته وایم ښه ډېر وخت شو او که نه اره د خیره. بس بیبي ورته وایم ښه د خزانې جنه د الله په فضل سره روزه انا خیره جنو منو انا دی خوا کېنه. یا بچې دا خو ډېر بدل شوی دی او که نه جنو منو ته خو ډېر بدل شو دا ولې تا کا پته نه لګي موږ موسم سره بدلېږو که نه او که نه
ته چې ما خزانې ته دننه کړې وې ګرمي وه او اوس د خیره جمې شروع شوې دي بله قاطع زه بیخي بندیوان کړی یم ډېر وخت پس دې راکوله وکړم دا ولې بس یاره مجبوري وه که نه نو موږ ګرځېده کورونو پسې ځان له دا کور اوس وکتو راغلو ورته راځه کښېنه دې خوا کښېنه دې خوا جینو مینو نو زه څنګه ومنمه ته خو بیخي بدل ښکارې که نه نو توتی کلکه څنګه چې موسمونه بدلیږي داسې زما رنګونه هم بدلیږي او دا 2 ملیټونه دي د شپې لګوم جینو مینو تا ته یاد شي ما تا ته یو خبره کړه او بیبي ما ته یاد شي نو څه خبره مې ورته کړه تا دا ویلي و چې زه به په کلي کې غټه مدرسه جوړوم ماشاءالله ذهن دې تیز دی نو جینو مینو دا به څه کوو نو بیبي ستا دې دوی زه د قیده را خلاص کړی ما او چې دې ما ته څه وایي زه به هغه کوم نو بس تا خو ویلو که نه جینو مینو چې ما الله پاک دا طاقت را کړی دی چې پیسې ګاډي بنګله جایداد هر څه زه را پیدا کړم او اقا ما ته څه وی تا ته بازیري نو جینو مینو زمونږ دغه هر څه نه دي پکار که نه زمونږ صرف یو مدرسه پکار ده اوس پر خیره سه یو مدرسه جوړو نو دا به څه کوو بیبي داسې کار به وکړو چې هډوکي به راوړم او هغه به واړو او ختم به وکړو ختم به وکړو د خیره که نه بس لاس پوچوت به الله به کوي او هر څه الله به کوي خو بس ته به بانې زه بانې نور هر څه به الله کوي بېشکه الله به غفور رحیم ذات دی زه داسې لږ چکر وامه هډوکي به را پیدا کړم چېرته او بس دا ختم کړو ټیم نه ورکړو او ماشومانو پسې م ګرځو ځان سره هر کم راولی ښه بچې زه صحیح ده مونږ به بس دا خزانې جن او د چینک دا جن او دې م لا نه بندو صحیح ده ګرځي د بیبي به زه یې دننه کښېنېده تاسو زه صحیح ده په غلا کېده هر څه کېده که نه راځه بیبي زه یې درسره یو سم زه بچي زر راځه ها چې ختم د وخته وکړو هله بیبي بېغمه شور شه زه د خیره ځه او زه چای مې هر څه پخوم ها بس بیبي ته هر څه ماشومان له تیار کړه د خیره که نه چې او جین ماما ته ووایه چې بسکټ مسکټ غم وکړي نمک پاري چې ماشومانو ته یې کېږدو د خیره زه صحیح ده هغه به هغه په جادو را پیدا کړي زه الله یا الله شکر دی زما آقا خو د دنیا ماشومان راټول کړي دي او شکر دی هډوکي هم راوړي دي زه کېبه نو موږ هم ورسره هله د خیره ویمې تاسو به لا شروع نه اچوئ ښه بسم الله کوو بې الله چې کله زما ملګري جینو مینو راشي او که نه آقا ته راغلي او زه راغلی یم کښېنه خیره زه شکر دی کار وشو ویمې اوس راته ووایه که نه ماشومان مې د خیره را پیدا کړل او هډوکي مې د خیره ښه ډېر را پیدا کړل اوس وایه مخکې به څه کوو زما آقا په دې درود شریف ووایه مخکې او که نه نو دوی ته ووایه که نه چې د ماشومان هم پېښ شي که نه ګلونو تاسو په دې درود شریف ووایه درځي ووایه پیشابه یو یو اړوئ داسې که نه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم یو تاسو لرځي آسان درود شریف بس ووایه ټول آسان دي د خیره بسم الله کې دا شکر دی چې دا ختم خدای په خیر ختم کو او که نه الحمدلله بس جینو مینو داسې کار دی که نه چې دغلته کڅوړی وه راکړه چې دا هډوکي پکې واچو شا به واپس وګوره دغلته کڅوړی وه دا لکه سوړی راډکه یې دا ماشاءالله الحمدلله چې په خیر په خوشحالۍ باندې دا ختم وشو جینو مینو زه ورځم چې چای راوړم بیبي به بندوبست کړي نه که نه زما آقا مخکې به دوا کوو بیا به چیس کوو او که نه دوا به وکړو ول زه او که نه د بیبي
دا میشن خدای ته کامیاب کې امين زکا چې دا غي پړه د ډېر غټر مانو چې زبا د دې وړولا مدرسه جوړوم او کنه ما شومان دا کار دې کنه چې د الله خدای سره دعا وکې او چې دا مدرسه ساته شي کنه نو بس بیا وبګي ټول سبقونه وایي زبم پکې وایم او د کلی ټول واړه به تر راځي نو ثوابونه به بیبي تم راځي او په کلی کې به خیري زه د خیره دوا کې ځه ما آقا د فلسطین هغه مسلمانانو ته پکې هم دوا وکې او کنه د فلسطین مسلمانانو ته دوا وکې چې الله پاک مهربان شي او الله پاک په خپل رحم وکړي په ټول مسلمانانو باندې تو چې بولا ما ته ټیچر وی کنه وی مسلمانانو په کافران شوی وی چې څوک سبق لږه وی هغوی ورته دوا وکړي او کنه دوا ټول وکړي کنه او الله پاک دې ظالمانو ته هدایت وکړي او چې هدایت نه نصیب کیږي الله پاک دې د دې دنیا نه پناه کړي چې ختم شي زه ټول مسلمانانو ته دوا وکړي زه زما آقا چایو پسې ځي کنه چې ورزم کنه ورولم نو د چایو سره به سره وړي یاره زه یم کنه چې نمک پاری وي او بسکټ وي خو بازار ته به پرې څوک ځي نو ته ګوره ته یو پیره د الله نه وغواړه الله دلته هم درکولی شي بس وغواړم دې ښځه او کنه یا الله دا ماشومان دا مشران او موږ ټول چې راغونډ شوي یو نو زموږ صرف دا مطلب دی چې ته رانه رضا شي او یا الله د دې ماشومانو د چایو سره بندوبست وکړه نمک پاري او بسکټ چایو سره ډېره مزه کوي نو موږ له خپلو خزانونو راکړه الله ماشاءالله جینې وینو بس زه ورځم ښه چای م راوړم ته چای راوړه دوی به دا بسکټ ځان ته خواري کړي ته چای راوړه ښه ده شابه ځه اله بیبي شابه کنه مړې دا چای ده که غټې روجې پخې طوطي ګله بچي داسې په بد راغلی هغه چای دې رانه واړوله چای خو پخه شوه بچي خو نمک پارې نشته دا مې بیبي الله پاک د هر څه انتظام کړی دی که نه د الله پاک نوم مو واخیستو او خو ښکلو ډېرې نمک پارې راغلي او یا بیبي برکت مې پکې وبې م خورو پاتې به م شي تی ماشاءالله ماشاءالله دا ښه خبره زه چې نمک پارې راغلی که نه بیبي شابه پیالې پیالې هغه کچن نه والې زه شابه او چای خلکو ته ښه ډېره ډېره دمه بیبي او د خیره بس ته کښېنه زه ستړی ده زه را پتیله ینځم چای هر څه خلکو ته ښه ډېر کېږه یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي اله د خیره بس کار شو ښه او د خیره ورګه ها بسم الله الرحمن الرحیم دا کم کب ته ځان نیولې دی او کنه لږه لږه اسکا ټولې د چرګ عمره معده ده जब तक है दिल सवाली रहे हाथ में रोने की वो जाली रहे दिल मेरा जिक्र से न खाली रहे रहमत हक यही महीना है شکر الحمدلله ختم شو د خیره جینې مینو اوس راته وایه څه به شکر دی آقا اوس پکه خیري ته بېګاله خوب وینې زه به خوب وینم او که خیري نو زه به ورینم نو ته به وینې تا ته به دا هر څه نظارې په خپله ښکاره شي خو ګورې چاته ونه وی دا به صرف مو او بیبي ته وی ښه دی انشاءالله صرف تا او بیبي ته به دا خوب یم خو اوس وده شمه اوس وده شه بچې نو اوس چې روټۍ خو خورم که نه یا بچې داسې کار وکړه روټۍ به وکړو بس وده بچ که بیبي ډوډۍ دې پخ کړې ده ورسه تیار ډوډۍ راوړه چې وخورو خو خیال کوه چې هېر نه شي نه بیرېږي راځې او که ډېر زره نه شي پورې دا څنګه چل دی زما خو خپې ماته شوې او زنګن نه وی چې ختم به شمه یا الله ته مې مل شي اوس کلي ته کومه لار تلې ده لږه دمه به وکړمه یا الله ته راته یو لار وښایه زما خو ذهن نور کار نه کوي څوک یې پیریان ماماګان یا الله خیر کړي نو ما نه څه غواړې د خدای خاطر وکړه نو ما تاسو ته څه ویلي دي ما څه نه یاروی نو
نو مالا څه غواړې؟ الله په خیر کو زه ښه ده راووتمه چې دا څو نو دلته به نه خلاصېږم نو تاسو ته به وینې څه دي مې په خدای خاطر وکړې لار رانه خطا شوې ده که نه یو لار راته سیده کړې چې لاړ شم انا يا الله خيرك ودرېږه انا ماما خدا چې ته دلته ناست دی هغه ته څه دي ویې ژرولمه کښېنه مه یېرېږه زه خو تا پېژنم انا ماما ولې زه څوک یم تو طوطي ګلې ستا له خو زما نوم درځي او ته مې ونه پېژندې ته څوک یې پیریان ماماګان انا دا خو تبر دی زه شکر دی چې دا تبر پیدا شو ویمې کار څه یې که نه تاسو خو ما پاران نه پرېږدی که نه خو اوس پنځم نه پرېږدم ښه او که نه اوس راځئ مخې له اوس دې نه پرېږدمه چېرته به رانه ځې لږې منډې دې رانه ویستې غلي غلي ورځمه څه شوې ودرېږې که نه اوس وتښتېدې چې په دې تبر باندې بوامه پیریان ماماګان الله خیر زه به چې پیریانم بېبې خوب مې لیدو ډېر بار خوب مې لیدو که نه نو څه خوب دې ولیدو جینو مینو خوب مې داسې ولیدو که نه چې پیریان ماماګان مې یارئ نه مې پرېږدي په ځنګل کې راپسې شوي وو دا سړی بچې او که نه بېبې دا شیطان دی شیطان دی شیطان نه دی پیریان ماماګان دي ځکه چې موږ مدرسه جوړو که نه بېبې نو دې موږ نه پرېږدو خو ګورې حوصله ګورې وبیانېدې دا خبرې څه د جینو وینو یا بچې زما ارمانونه پوره کې نو ته به همت نه ویلې خو دا راته ووایه چې تا خوب کې څه څه لیدي دي دا موږ ته لږ واوروه بېبې چې اورېدل غواړې نو بیا یې واورئ بیبي
دا خوبو. آقا داسې کار به وکړو چې شیطان له بڼو چو او کلمه به ووایو ورځو به پې. جینو مینو چې دا خبره ده که نه نو مرګ یو ځل مرګ دی. بسې نن ورځو او د خیره دا شیطان چې راته مخې ته کېدو او دې لار ته نه پرېښودم په حقه لار به وکړو انشاءالله. راځه دیم در سره ځیو دا چل بوک کې دواړه ځې او زه ورته دواګانې کومه. بس بیبي الله مل شه بس بچې. نه پلو که نه پلو نه زه به نه پلو کوم ځې تاسو به قلار ځې. ښه ده بیبي په دوا راته کوه ها او موږ لاړو. ښه زه سلام علیکم. جینو مینو خبره کوم کېنه ته که نه زه یم په جادو باندې م نه ولي. نه که نه آقا دا زما کار نه دی، دا خو زما د هغه بل رور کار دی که او نه. که نه خو د جین ماما کار دی. بسې راځه همداسې به لاړ شو دغه ځای منګل دی. راځه زه په مخم ها زه الله مل شه بچې به زه هم په دواګانو کې یاد ساتمه. الله مل شه. آقا داسې کار وکړه چې په ځان یاد کرسي ووایه او چوپ که. مې شکر الحمدلله راضي راله. بسم الله الرحمن الرحیم. راځه زه چې دې ځای ته راغلم که نه نو بس ما ته وي په ځای ودرېږه. بس بیا ما په شا نه دي کتې منډې مې والې دي همدلته راته څه چل ښکاري. آقا یارېږه ما اومچل همدلته دی. ښه ځه الله پاک په خیر کړي. الا ته راشه که نه ته وګوره دا څه دي. راځه هله جینو مینو دا خو د پیسو کڅوړی ده. او که نه زه د پیسو کڅوړی نه یم. اله د پیسو کڅوړی نه نو بیا د څه کڅوړی یې؟ د جادو کڅوړی یم. اله د جادو کڅوړی یې. او که نه ما اوچته که او دا لاندې ځای وکنوه. دا لاندې ځای وکنومه. ښه ټیک شو کنومه. اله د جادو کڅوړی دا څه دي؟ منګوټې دي. دا منګوټې ما کې واچوه. ښه ده ټیک شو ځه توتي ګله د الله پاک نوم واخله او منګوټې ته یې راځه کڅوړی ته. د الله په فضل سره منګوټیا د جادو دی کڅوړی ته راځه. اوس مې رابنده که. ها د جادو کڅوړی رابنده مې کړې. ځه اوس مې جیب کې واچوه. اله د خیره زه اوس بیا به د خیره کلي کې درنه دا منګوټې روباسم. ځه جینو مینو اوس څه کوو؟ څه چیز و؟ بس د خیره ځه چې زه شابه ناوخته شو او که نه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں. شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں. کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیال آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے. کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت میں ہم کو پریشانی رہتی ہے. کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے. اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے، حج کیوں نہیں ادا کرتے. سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے. جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے. جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہیں. انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے. آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟
इन्हीं ख्यालात के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है कि अगर ये ख्यालात हम पर हावी हो जाएं तो इनका हल किस तरह किया जाए। आइए पहले हम अहादीस मुबारका से इन ख्यालात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आखिर में आपको ये वाकया सुनाएंगे कि जब एक शख्स ने आकर हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा को बताया कि मेरा जहन गंदे ख्यालात का मरकज बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या वाकई तुम इसी तरह पाते हो, यानी इनको गुनाह समझते हो? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये तो वाज़े ईमान है। मुहद्दिसीन इस हदीस की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि सहाबा के इस जुमले यानी हम अपने दिलों में कुछ ख्यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से उनको कोई बयान नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है कि हम अपने दिलों में बुरी चीजें पाते हैं। मसलन अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है, किस चीज का है, और इसी तरह की और चीजें कि जिनका बयान करना भी मुश्किल हो, इसीलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं और उनमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं कि हम इस पर एतकाद रखें, बल्कि हम जानते हैं कि अल्लाह कदीम है, अजल से है, हर चीज का खालिक है, मखलूक नहीं। तो ऐसे ख्यालात जो हमारे दिल में आते हैं, इनका क्या हुक्म है? रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि यही तो सरी ईमान है, इसीलिए कि तुम इन वसवसों को दिल में पाने के बाद झिड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की इलामत है। लिहाजा इन ख्यालात और वसवसों से परेशान न हो और इनका इलाज ये है कि इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। बाज़ उलमा ने वसवसों में मुब्तला अशखास की तसल्ली और तस्कीन के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उसी घर में जाता है जहाँ कुछ मालो दौलत होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है तो शैतान भी वहाँ ही आकर वसवसे डालता है। बुरे ख्यालात का आना शैतान का एक अमल है। शैतान वसवसों के जरिए इंसान को अपने रब से दूर करने में हमेशा ही से कोशिश में लगा हुआ है और कयामत तक शैतान इंसानों के दिलों में वसवसे पैदा करता रहेगा। उसकी कोशिश यही होगी कि ये इंसान रहमान को छोड़कर शैतान की बातों को मान ले। हदीस मोहम्मदी है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शैतान के जाल को वसवसे की हद तक ही महदूद कर दिया गया है, इससे आगे शैतान को बढ़ने की इजाजत कतन नहीं दी गई। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लोगों के दिलों में वसवसे पैदा होने को दरगुजर फरमा दिया है और इंसान को नेम काम करने की तौफीक दी है। मोमिन के दिल में वसवसों का पैदा होने से मोमिन को गुनाह नहीं होगा, बल्कि मोमिन जो नेक काम कर रहा होगा, अल्लाह मोमिन को नेक काम के बदले नेकियां अता करेगा। जो लोग हर वक्त ख्यालात में गुम रहते हैं, ऐसे लोग दूसरे कामों में सुस्त रवि इख्तियार करते हैं, वो हर वक्त वसवसों में ही रहते हैं। वो सोते, उठते, लेटते, घर से बाहर जाते, घर में दाखिल होते हुए शरीयत के खिलाफ वसवसों में रहते हैं। इस तरह शैतान ऐसे इंसान को कभी भी बुरे ख्यालात से आजाद नहीं होने देता। वो हर वक्त इंसान को शरीयत के खिलाफ भड़काता रहता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सोचे और हर वक्त दिमागी थकावट का शिकार रहे और उसको अल्लाह की तरफ रुजू करने की फुर्सत ही न मिले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम ने फरमाया, हर इंसान के पास शैतान हाजिर होता है और उसको इन ख्यालात में मुब्तला कर देता है कि आसमान को पैदा करने वाला कौन है, जमीन को किसने पैदा किया, ये सारा निजाम कौन चला रहा है। नौज बिल्लाह, शैतान इंसान के दिल में यहाँ तक ख्यालात लाता है कि अल्लाह को पैदा करने वाला कौन है। अगर इंसान पर शैतान इतना हावी हो जाए तो उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह से दुआ करे, ए अल्लाह मुझे शैतान मरदूद से छुटकारा अता फरमा। एक और हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। एक रिवायत में ये इजाफा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। ये बात याद रखिए कि शैतान इंसान पर उस वक्त बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब हम अपने ईमान का दामन छोड़ना शुरू करते हैं। हमें चाहिए हम अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल हो जाएं कि शैतान खुद ब खुद ही भाग जाए और सोचे कि ये मोमिन तो मेरे शिकंजे में आने वाला नहीं। हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाना चाहिए, उम्रा हज ज़कात करने चाहिए और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए और इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह एक है, उसकी ना तो कोई औलाद है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया, वो वाहिद है, सिर्फ वही इबादत के लायक है।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہی ہے. حرام کمائی سے اجتناب کریں. حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اسی لیے کہ ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے. اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا. ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مولا علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح سے چھٹکارا پاؤں؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں ہر وقت برے خیالات آتے ہیں. جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور یا رحیم یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک مارا کرو. اگر آپ اس عمل کو اپنا لوگے تو تم کو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے. لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے مدجہ ذیل اعمال کرو. اگر ہم مدجہ بالا الفاظ کا ورد روزانہ کی بنیاد پر کریں اور کثرت سے درود بھی پڑھیں تو ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات کے دور کرنے میں یہ مفید ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں سے تمام وسوسوں کو دور فرمائے. کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا.